چې کله د ترک موالات حکم راغی چې تاسو د یهودو او د نصوارو سره خپل تعلقات پرېږدئ نو صحابو چې کوم دی خپل تعلقات پرېښودل موالات یې پرېښودل د هغې سره دوستي پرېښودله تر دې پورې چې عباده بن صامت رضی الله عنه کلو چې کوم دی اعلان وکړو چې ما د دې سره خپله معاهده ماته کړې ده او زما چې کوم ملګري دي پکې د هغې ټولو سره ما تعلق پرېښودو په دې باندې رئیس المنافقین د منافقینو چې کوم مشر و عبدالله ابن ابی ابن سلول ده وویل چې یاره ما ته خو د یهودیانو سره په تعلق پرېښودو کې خطره معلومیږي خطر راته معلومیږي موږ به د ډېرو خطراتو سره مخامخ شو که موږ د یهودو سره معاملات پرېښودل د یهودو سره مو خپل تعلق خراب کو نو په دې کې ما ته ډېره خطره معلومیږي او ظاهري معنی خلکو ته دا ښودله چې خطره به دا وي چې د دین او بیا مونږ قرض نشو اخیستلی خو چې مونږ جنګ دپاره ځو زمونږ سره سورلي کمې نو دوی بیا مونږ له سورلي قرض نه راکړي پیسې به قرض نه راکړي نو دا خطره راته معلومیږي او په زړه کې پټه دا اراده وه د ټولو منافقانو عبدالله ابن ابی ابن سلول دی د ټولو مشر و رئیس المنافقین ورته وي د منافقینو سردار او نور چې د سره څومره ملګري منافقین نو د ټولو دا نیتو اصل خبره په زړه کې دا وه چې چرې مسلمانان مغلوب شي کافران پې غالب شي نو بیا به د هغې سره مونږ پناه څنګه اخلو بیا خو به دا کافران مونږ تار او تڼۍ کې یهودیان او د دې زړه کې دا خبره ومو چې دا یهودیان به غالب کېږي په مسلمانانو باندې نو چې کله په مسلمانانو د یهودیان غالب شي نو دوی ته خو بیا مونږ لکۍ نشو والی او بیا مونږ د دینه نشو خلاصېدلی بیا د دینه چې کوم دی مونږ خپل مفادات نشو حاصلولی نو زړه کې غټه خبره دا وه چې مسلمانان به کمزوري کېږي کافران یهود چې کوم دي دی به زورور کېږي زړه کې دا خبره وه نو د دې وجې نه دوی دا ترک موالات نه کول حالانکه دا خبره نه و چې دین زمونږ څه فایده ده خو دقه خبره وه چې دوی به غالب شي مسلمانان به کمزوري شي د هغې سره ملګري شو د دې خبرې نه مونږ ویریږو خو چې د دې سره مونږ تعلق پرېږدو نو بیا مونږ ته څه مصیبت راورسي څه مصیبت خو چې حرکات کې مبتلا شو کات را باندې راغی نو دوی به بیا مونږ له جوار او غنمو د هغه وخت چې کومه میوه دا به راله قرض نه راکوي پیسې به راله قرض نه راکوي او دغه رنګې کو چېرته کې ضرورت شو نو سورلي او ډال او توره به راله چې کوم دی نه راکوي نو دا یاره خو دا د دې د خولې خبره وه زړه کې بله خبره او د مصیبت نه ظاهري دقه مرادو چې مونږ بیا قرض نه راکوي چې تکات وغیره کې مبتلا شو یا څه بل څه مصیبت را باندې راغی دوی به زموږ امداد بیا نه کوي مسلمانانو ته به فتح ورکړي مسلمانان به کوشش وکړي الله رب العزت به ورله فتح ورکړي کامیاب بشي غالب بشي فتح مکه به فتح شي چې د دې منافقانو نفاق په الله ښکاره کړي چې په دې کې د انسانانو کوشش لره دخل نشته دی دې کې د انسان څه کوشش نشته به الله براہ راست جبریل علیه السلام راولېږي نبي علیه السلام ته به د منافقانو نومونه واخلي منافقان به ورته ښکاره کړي بل کار نه څه مراد دی چې د منافقانو هغه نفاق په الله ښکاره کړي او دا دواړه خبرې بیا په ډېره لږه موده کې ډېر زر دا دواړه خبرې وشولې مکه هم فتح شوله مسلمانانو ته الله فتح او کامیابي هم ورکړله د منافقانو هغه نفاق هم الله ښکاره کړو نو چې کله الله پاک مکه هم فتح کړي مسلمانانو ته فتح ورکړي مسلمانان کوشش وکړي الله ورله فتح ورکړي دویم او امر من عنده الله د خپل طرف نه څه حکم راولېږي د منافقانو هغه نفاق ښکاره شي نو څه چل به وشي پټې کومې خبرې ساتلې وي زړه کې دقه خبره پټه وه چې مسلمانان به مغلوب کېږي کافران به غالب کېږي دا خبره دی منافقانو په زړه کې وه نو د څو وجونه به پیمانه شي یو دا چې دی د موقع یعنی د دې چې کومه توقع وه د هغې خلاف کار به وشي د هر انسان چې په زړه کې یو امید دی د هغې خلاف کار وشي نو دی په هغه خبره باندې خفه کېږي چې دا ولې داسې وشو نو یو خدا چې دی خو وی چې دا مسلمانان به مغلوب کېږي کافران به غالب کېږي یهودیان الله د هغې الټه کار وکړو د دې چې په زړه کې کومه خبره وه د هغې الټه الله وکړل نو په دې خبره پیمانه شو دویم دا چې د دوی نفاق کولو شو د دوی کفر هغه الله پاک جل شانه ښکاره کو او دریم دا چې دې ته د کفارو نه هېڅ څه پیدا ونه شوه هسې سره دوستي کوله تعلق یې سره پرېم نه ښودو او هېڅ څه پیدا ورته ورنه کړه ځکه چې هغې مغلوبه شو یې خو ځان له د مسلمانانو غلامان او وینځي جوړ شو د مکې په موقع باندې فتح مکې په موقع باندې او څلورم دا
چې دوی د مسلمانانو نه هم جدا شو، مسلمانان هم د دې هغه نفاق او کفر ښکاره شو. نو د څلورو وجو نه دوی بیا پیمانو په خپلو خبرو باندې دا مسلمانان، دا جمله مسلمانان د تعجب په طور باندې وي، د حیرانتیا په طور چې دوی خو موږ ته وایي چې موږ د دې سره تعلق د دې وجې نه پرېږدو چې سبا کو چېرې جنګ شي نو دوی به نه وسله واخلو، کو را باندې کات راشي نو د دین او پیسې قرض والو، د هغه وخت مناسب چې کومه غله د هغه به قرض والو. نو دوی خو غټې غټې دعوې د مسلمانۍ کولې او قسمونه یې موږ ته خوړل چې موږ ستاسو ملګري یو، خو دوی سره تعلق د دې وجې نه پرېږدو چې په دې کې زموږ خپل مفادات دي. نو چې کله دوی د دې دا نفاق ښکاره شي دا مسلمانان به د تعجب په طور باندې دا جمله وي ویقول الذین وی به هغه کسان آمنو چې ایمان راوړلی اهؤلاء الذین آیا دا هغه کسان دي اقسموا بالله چې دوی قسمونه خوړل په الله باندې جهد ایمانهم پاخه قسمونه د دوی قسمونه سو انهم دوی به وی چې بېشکه دوی لمعکم خامخا ستاسو ملګري، مطلب به دا چې مونږ ستاسو خامخا ستاسو ملګري یو، مسلمانان مو ستاسو ملګري یو. نو حبطت اعمالهم ضایع شو عملونه د دوی، نو د دنیا عمل هم ضایع شو چې کوم نیک اعمال او د آخرت په اعتبار سره خو ضایع دي، دنیا په اعتبار سره دا چې د مالی غنیمت نه محروم شو او دغه رنګ د کفارو دغه ظاهري پیدا ورته هم ورونه رسېده ځکه چې په خپله باندې مغلوب شو او آخرت خطبه ته چې کافرانو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین به د جهنم د ټولو نه په ادنا درجه کې لاندې درجه کې به وي. فاصبحوا پس شد وي خاسرین تاوانیان، اعمال ضایع شو ان خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.